القرابت نزوب مقدر کم نو دا مضافیره به داغه قائم مقام کما مرکوب شي ورپسې شاه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان ابو طلحه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نحل وكان حقا وليه بيرحاء وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها ما يشرب من خبرنا قال انس رضي الله تعالى عنه فلما وجدت علينا فلنتناول البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بدرها وانها صدقه لله يغفرها. اگر چې دا زکات نه و دا څه ولکه دا صدقه دلته کې د ترجمه الباب قیاسا ثابت دی دا خو صدقه وا وي دا باغ چاته وقف کوم ارجو برها وزخرها ثواب بر معنا ثواب او ذخیره چې دا ثواب زما د دنیا د پاره نشي د آخرت ته پاره شي. ها مرضاها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في أقربين. بدقه مناسبت د باب نو دا نفلی صدقه اقربین ولا ورکا نو دلالت النص د دینه مضبوط دلیل شو کنه چې نفلی ورکه اقارب ولا نو فرضی خو په طریقه ولا ورکا نفلی کے ثواب کم دے پر فرضی کے ثواب زیاد تے شبا. وقال ابو طلحه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها ابو طلحه في قاربه وبني عمه تربچی د پلار ضرور بچو تم وای او د تربچی د نیکه ضرور بچو تم وای او د قرن نیکه ضرور بچو تم وای دو سر پسې شاه. وقال يحيى بن يحيى واسماعيل عن مالك ما يكن بالياء وبه قال حدثنا او رائح او رابح دواړه مې ویلې دي شابه. ها محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن مسلم عن اياد بن عبد الله بن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في احسن وفي من المصلى ثم انصرف فوعد الناس وامرهم بالصدقه فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فاني يريدكن اكثر اهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث تیر شوی دی. ها للبد الرجل الحازم من احداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار الى منزله جاء زينب امراه ابن مسعود تستاذن عليه فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زینب دا وی کما زینب دا وی خد عبد الله بن مسعود زینب ډېرې وی نعم اذن لها فاذن لها دینه معلومه کی دا چې خد مسلې ته پوسټ عالم لته شي. قالت يا نبي الله انك امرت اليوم بالصدقه وما ترك لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم شاغو داغه بچي احق دی داغه بچي د دې خد د دینه نه د بل خزینه ولد انه وولده ولدي نوي ولده هو د بل خزینه قاسم صدقه ابن مسعود زوجو کې وولدو کې دا مجازي ولد وتوي د خاون بچو ته خلق سوی بچی احق من تصدقت به عليهم نو کته چې دا خو پکې بچی رالل ما څه جواب درته وکړ وای کنه چې دا د خاون بچو ته خلق خپل بچی وای ولی وولدک لفظ مخ کې راغلی دی نو بالکل د خاون بچی چې پرکټی دي هغه زکات ورکول شي خاون لم ورکول شي. ما خو ته است مسله خدا ده چې د خدای جدا مال دی خاون جدا مال دی نو چې خاون غریبي ورکول شي ولا لیکن مې دې زمانہ کې فقها فتوا ورکړي د ټولو ائمه اربعه او متبعين کې نه ورکړي دې زمانہ کې مالونو کې اشتراک دی د خاون مال د خدای دی او د خدای مال د خاون دی نو چې خاون لدی ورکوم پته لګي ستاسو بچو یې لګي او که خاون خدای لور کې خپل کور کې بچي تقسیمي ګره تقسیمي ګره هغه زمانہ کې به د خدای جدا مال وګوره خدای به د سسکالی ورکول وګنه امیلنا او بلال دې زمانہ کې د خدای کالی ورکی کړ ورکول شي زکات نشي ورکول خدا که خاون ته پته ولګي چې زکات ورکوم د کالو پلار د کور دی راوړه حالانکه مہر دی د خدای مہر دی نه ورکي کله خدا وتوي دا کالی خرڅ کوم او حج لپیدم پلار د کور دی راوړي دي وای کنه وای پلار د کور دی راوړي خدای دې به خو باسا سوټا دا خدای مہر دی ارڅ چې پکې کولی شي دې زمانہ کې مال د خزه
د سړي حقیقت غریبي اسغه وګونو کې شي چولې پرایه چې خاوند دې کله خرڅي دا غریب غږ نشي کولای غږ کې طلاق درکو د خاوند د خپل خوېسه کې چې مہر ورکړي دي د پلار د کور هغه کالي د خاوند په قبضه او په اختیار کې پوهیږي اوه دیک دا څه د اموال خدم په خوشحالي خپه پینی ور بعد نیکان خلک د خزې زکات د خپل طرف نه ورکوي معلومیږي دا چې د خزې د مال خپل مال ګڼي نو دې زمانه کې فقها فتوا نه ورکوي بهر کې د حدیث تعلق خو د صدقې فردي سره سر نه دینا اخو رسول الله مبارک تصدقنا ولو من حلیکنا تصدقنا ولو من حلیکنا هغه خو زکات نه دی هغه څه چې دی لکه زکات خو بیا په دې باندې رد شو پای مو 300 ځکه د استعمال په کالو کې خو دې زکات قایل نه دي هغه صدقه ده او نفلی صدقه خاول نه ورکول شي خپل بچو له ورکول شي دا سر پسې شه الک فرسه صدقه تفصیل میں ترمذی کې ویلې ده کنه نو تکله شابه الخيل لثلاثه لرجل وزر على رجل وزر ولرجل اجر ولرجل ستر یا دې خبره فأما الذي ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا في ركوبها ولا ظهورها دقدمات في رقبتها في رقبتها چې پر رقبه کې د الله حق نه یې نه زکات ورکړي ورپسې چې مولانا صاحب ما وی عبد د خدمت مراد ده الته د فرض نه فرض د رکوب مراد ده یاد دي تجارت والا پټرول په نشتا هم عبید د تجارت والا هغه کې مستشابه سه قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا حسين بن مالك بن مالك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقه في عبده ولا في فرسه باب صدقه على اليتامى وبه قال حدثنا معاذ بن فضال قال حدثنا هشام بن يحيى عن مالك بالکل یتیم له ورکول بعد هذه زمان فقها وي یتیم له چې ورکای په هغه سره نشي کی وی ولید ولا قبس کی دا په کوم کتاب کې ولی ولا قبس کی سانډاله ورکه چې کوم محتاج دی غل نه ورکه ورپسې چا حدثنا ابو عمرو يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم من قال من بدر يسمع له فقال ان مما اخاف عليكم مما ما يفتح عليكم من ذهب الدنيا وزينتها فقال الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وياتي القلب الشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شانك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلم كفروا الى انه ينزل عليه فقال فمسح عنه بحذائه وقال ان السائل كانه حمله فقال انه لا ياتي القلب الشر وان مما ينبت الربيع يقتل ويظلمه الا اكلت خضر اكلت حتى اذا ارتدت خاطرتها استقبلت عين الشمس فسالت مبارك يا سړی يا رسول الله ته دا مال دې مذمت وکړو ایاتیه الخير بالشر مال خو خیر دی خلک زکات ورکي جمعات په جوړي عمره حجونه په کوي دا سبب د شر ګرځي نو چپ شو نبی اسلام فقیل له ما شانوکا دې سائل ته سدي حال تکلم النبي صلی الله علیه یکلمک خپه دیکا فروئینا بیا مونږ ته رستو پتاو لګي د مونږ ته دا خبره روئینا او خود لشوا چې وحی په نازلې دا د دې سړی د خپنو خو وحی نازکه چپ شو قال فمسحن ذا مسك الرحذا خولي وقال اين السائل كانه حمده خصوالك فقال انه لا ياتي الخير بالشر ما تقرا خیر سبب د شر نه ګرځي خو کله چې په دې خیر کې د حد نه تجاوز وکړي سبب د چا ګرځي د شر یو شنا د شنا مثال ورکي تشبیه د معقول د محسوس سره یا د غیر مشهور د مشهور سره چې تاسو به پیښه رسول الله مبارک وي سپرلې غیا زرغونه کی دا خیر دی نو ساروی راشي هغه غیا خوري نو کدا ساروی په حق او خوري لکه د خپل مالک غیا خوري اگر د خپل مالک نه خوري بل غو خوري نو ساروی وال خوري بیا کنه خوري وای کنه دبیږي کنه دبیږي نو دا ګوره خیرو خو د پردیو نو والي په خوړل او چې د خپل مالک هغه خوري وره او داسې اخري چې شنه اخري نو چې داسې موړ شي نو بیا نور ته ودرېږي نور ته او پاګیا شخوان وای ها باول مو کی غایت مو کی منډه مو چکر مو بیا راشي اخري بیا نور ته ودرېږي
بیا بول او غایت وغیرہ کی بیا منډې وای دا خیر او دا غیا یاتی بالخیر او چې کم ساروی زوړه خونی او اون خلی وتا او خوري او خوري او خوري او خوري نو هغه پیریخو لګي مونږ ته تاریخ وایو ریخ پیجره په دې ساروی دستونه لګي ولې ظالم بچی شیړې ورو کنه نو بیگی 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 نو دغه خیر چې شنه غیا و سبب د خیر او نه ګرځي سبب د چا و ګرځي د شر د قرنګ د دنیا مال دی که په حلاله طریقه خپل ملک خوري په حلاله وال بنه خوري کوا او چې په اندازه ګټه الله نه یې او چې خوراک ته وکي نو الله ته متوجه شي هغه هضم کا جهاد کې لاړ شمنډه وا هغه هضم کا منزل لاړ شراشه بیا وخرا بیا وخرا او کته بس هم د کمال ته لګي او بس خوري او خوري او خوري او خوري نو بس دستونه بدر باندې لګي سبب د مرګ بشي مخ کې لاړ شوا یا زمونږ د علاقې یو ملا صاحب جنازې لته سخت ګرمي وا نو الته بهوشه شو د ظالم بچي هلکه خوار چې دونه بوډه او د تلو نه نو سله جنازو پسې ګرځي نو الته بهوشه شو نو یو مقتدی را پشاک نو چې را پشاک نو په نیمه لار کې په هوش کې راغی وی صابون صابون هذا خاص صابون هم مقتدی وته استاد جی لاس کې دی نیولې دی یعنی په شا سورو می صابون لاس کې کلک نیولې او بیا هم چې هوش کې راغی صابون صابون وی لاس کې دی نیولې دی صابون لاس کې نیولې ته یېرو او صابون 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 مخ کې لاړ شو نو گزاره کوا اکثر دا خونان په مقبرو کې غریبانان به وشپراتی دا ما دغه پسې دي ها کم ځای کې دي ان مما ينبت الربي ربينا مراد لخت دي په لختو چې کما غیا وشي یا سپرلې ته مراد يقتل الحيوان قتل غ صورت خو منته وې کنه او یلم یا قریبی کې قتل تا نو دا خو خیر او سبب د شر وګرځي الا اکل جمع د اکل دا هغه حیوان چې شنه خوري اکلت خوراکو کی حتی اذا امتدت چې اوږد شي خاسرتين او پړسیږي تشیره د ماړه شي استقبلت عین الشمس نور تمخ مخشي فصلتت وبالت لوی او دسمات مو کې ورګوټي مو کې بیا سری وان هذا المال دا مال خضره حلوه دا ولې وای شي نشته د انسان د سترګو توجه راځي او خوب تر چا راځي د زړه نو دا انداس شی چې د انسان د قلب او د سترګو د میلان ذریعہ ده فنعم صاحب المسلم دير خمال صاحب ده مسلمان دي ما أغدي أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال شك دراوين دي وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع حيوان ويكون شهيدا عليه يوم القيامة شابته مناسبة دباب ده يتيم شو شابته ایتام فی الحجر پخپلا وای چې د بچی نه دی د بل خدي بچی دی پویګه یا خاون سره خده ده او د خاون خپل بچی نه دی د خدي بچی دی ربیب چې وته وای ها تیر شو سه اگر چې اوس پخپل امام بخاری وای الایتام فی الحجر چې ما وینو خلکو به خبرې کولې فخپل وی ایتام فی الحجر شابسه دام زما دلیل شو کنه امام بخاری په ترجمه الباب د زکات لګاو یاد دي کنه ولو من حلیکن نه پرونه مسله د ترمذی ثابت شو چې په کالو د استعمال کې زکات شته دی ورپسې شه ګوره ایتام فغیق داغه کې شابسه ها د پردی بچیو د عبد الله بن مسعود خپل نو خدای سره راغلی آی هاي خدایا یتیم چاته وای من ماتا ابوه وهو نو ایتام پتاو لګی د چې د دې عبد الله بن مسعود د زینبی نام نو کنه بیا خو یتیمانان نشو کنه او د بل خزت نه د دنه نو پیدا کنه چا نه پیدا د بل میړه دا صریح دی مولانا صاحب ایتام فی حجرها یتیمانان یتیم خو هغه طویل کیږي او د عبد الله بن مسعود بچیو ځکه مخکې حدیث کې تصریح د پدې باندې شابه دا بنوي چې د دې خزې د مړ خاون بچیو د زینبې نه 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 نه
هغې کې ورته نسبت د ولده کړی دی تېر نه شو څه ورپسې شه چې د ما په غېږ کې دي نه زما بچي دي نه د عبدالله بن مسعود بچي دي مخکې حدیث کې تېر شو ها وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن شهاب بن ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي اجر قال بني ابي سلمة انما هم بني فقال انفقي عليهم فلك ما انفقت عليهم زما بچی دي مجازن ګوره اے مولانا دا مې ځکه وی چې عمده حدیث وختي تیر شو هلته کې د چا بچي و د ابن مسعود یاد دی دا د ابن مسعود بچي ما څه وی چې د ابن مسعود هم خپل بچي نو پر کټیو د دې خو دینه ورپسې شه نو که دا ځان ته نسبت کوي یا ابن مسعود ته په کوم روایت کې دا مجازن نسبت دی ها او بل دا مې ویلو چې دا زکات دی نه امام بخاري ته قیاسا مسله ثابتوي دا صدقه وا ها بني ابي سلمة انما هم بنية وانفقي عليهم فلك اجر ما انفقت عليهم دا صدقه الفليه دا مولانا صاحب زکات نه دی ورپسې شاه رقاب مریانو کې سمانا بریان په آزادول هغه دا مطلب دی چې هغه مالک له باور کې چې دا زکات والو مری آزاد کنا دا مری له باور کې چې دا والا د مالک له ځان آزاد کا تملیک پکې شرط دی غارمین قرضداري خو دې قرض مدیون نه کم مدیون مراد دی چې دومره دیني پی کې دې صاحب النصاب نی دا یاد ساته وفي سبيل الله فی سبیل الله نه چې جهاد بیت المال لپاره تورې نه فی سبیل الله چې کم غریب زی اغله تورا والا وه جهاد په وکا اغله جامع والا اغله سامان واخلا شابسي يعتق من زکات ماله اعتاق دا چې هغه تملیک شرط هغه دغله ورکا هغه عبد لورکوي ها دا تا مالک شوي ځان په مولانا آزاد کا ويوتي في الحج حج یو سړی غریب دی حج ته ځل کېږي ها صاحب نصاب نه دی مال ولا ورکول شي یاد ساته دی کې ګور دا قاعده مذهن کې واچوا هغه زمانه کې خو براحله او سبیلو دومره مال بچاله نه ورکه چې هغه په ځان له صاحب نصاب وګرځي که دومره دی ورکه چې هغه څه شو صاحب نصاب شو مالدار شو بیا په زکات کم نه کېږي دونه به ورکه چې هغه په خپل په مالدار نشي ورپسې شه دا حسن بصری قول دی زمون قول نه دی اشترا د زکات مال با تملیک کې غریب تا نست قرآن دی یار ما سره انما الصدقات للفقراء خو زما پلار بل چا سره غلام دی وغه مالدار دی او هغه په پلار په بیا علم دا خو ما په عوض کې ورکا دا خو په مصارفو کې نشتا ويعطي في المجاهدين بالکل چې فقرا وي والذي لم يحج خو چې غریب وي ثم تلا شابسي انما الصدقات للفقراء في ايها فكم مصرف کې دي ورکنو اجستا ها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد احتبس ادراعه في سبيل الله یعنی ټول سامان الله زکات کې نه دی ورکړي د ملک دین وقف کړي د مجاهدینو ته نو زکات په دکمه راځي شابسي ابو لاس عبد الله نوم دی یا زید لوی محدث ته ها بالکل حملنا دا چې یا د صدقې وخانو دی په اعارتنه ورکل چې حج په کې به راوله او یا کې دي چې تملیکنه ورکړي وی ولا ها قال ابنا شعب قال حدثنا ابو دينار عن الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه فقير من عبد خالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب دا چا سو کې لګلو حضرت عمر لګلو ها بد ما ينقم ابن جميل ګور په غصه شو رسول الله ما يكره بد نه غني مگر دا بد غني چې دی فقیر والله غنی ک نو چې فقیر والله غنی ک نو په زکات ورکول بد غني یعنی دا تعالی بد غنل ندی پکار خوشاله شچ مال خدای مال راک مالدار چې زکات ورکم اما خالد فانکم تظلمون خالدا فقد احتفظ ادراعه وعاته في سبيل الله دا نه چې زکات ورکړي دي نه پوي شي په خبره مال ټول څه کړی دی لکه دا الله په لار کې بند کړي زکات پښتنه او عباس بن عم الرسول صم فهي عليه صدقه ومثلها معها بل روایت کوي چې 2 کالو پیشکی زکات ته اغشته رسول الله مبارک او زکات پیشکی اغشتلو کې تفصیل لا روان دي لک صبر کوا بالکل زمون په نسبت باندې جایز دي ها
قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب عن ابي يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه ناس من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفروا عندهما فقال ما يكون عندي من خير فلا ادخره عنكم ومن يستعفر يعشه. دیکھیے غرض امام بخاری سے دے کہ چانا زکاتونه مغواړه سوال نزان ساتا اسنه چې غریب چاته مو چې ما ستاب ز غریب به مال زکات راکا نن سبا په دې زبرګه کې دا ټول خلک ګرځي په دې مالدارانو پسې مال زکات راکا او مال زکات ګناه ده مغواړه ها. ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يسبحه الله وما اوتي احد عفوا خير ووسع من السر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي زناد عن اعجاب بن هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده الا ان ياخذ احدكم حبله فيحتجب على ظهره یو ګېړې د خشاک راولي ها قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب خپل محنت وکړه خو مغواړه ها. عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ياخذ احدكم حبله فياتي بحزمه حطب على حزمه ګېړې ته وایي ها. فيبيعها فيكف الله يا وجهه خير له من ان يسالك ثوابه یا به ورکی دا د تذلیل دی او کده نه منع کچ دروښه نو دا د لا تذلیل شو شابه. قال حدثنا عبد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب قال ان حكيم بن حجام رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم سالته صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم ان هذا المال خبيرة حلوة فمن اخذه بسخاوة النفس بورك سخاوت دا چې تو ته تمه نه کې اوسو کې در کې نو اخل بورک له فيه ها ومن اخذه باشراك نفس تمه وته کوي ها. وكان كالذي ياكل ولا يشبع ويدعو الى خير من اليد السفلى قال نو چې خوري او مړیږي نه خو سبب د تباہی دی ګرځي کنه ها. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لولا ارزاق واحد مال به کم نه کم دی او کس نه پستانه مال کمول څو چانه بغواړم نه لګوندې هم حتی فارق الدنیا ها. فكان ابو بكر يدعو حكيما الى نو دومره زبردست په عظیمت عمل وکړو چې ابوبکر به حکیم غوښت تنخواه له چې راشه تنخواه دی والا مجاهد له چې کومه دی وی نه اخلم بیت المال یو شی نه علم بس خپل محنت په کوم بس شابسې ثم ان عمر دعاه ليبكيه بابا يقبل منه شيئا هغه عظیمت دونه زبردست عمل یې وکړه ها. يا معشر المسلمين على حكيم ان يعرض عليه حقه من هذا الفيء فيرضى ياخذه غنیمت کې به خپل حق نه غشت بس نالم د بیت المال نشي شابسې ها. لم يرضى حكيم احدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي باب من اعطاه الله شيئا من المساله بس بكم مولانا السيد صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه دعاء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. الله اذا من طالبان علماء ټول اغنياء وګرځولي الله په حدیث مبارک او عمل نصیب الله د فتنو آفات او بلیات نه پامن کې استاد